د ګناهونو د بخشش او د بخښنې دپاره یو بهترینه وظیفه تاسو ته خیمه. مولانا محمد یونس پالنپوري صاحب دا حدیث ذکر کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د جمعې په ورځ د جمعې د مانځه نه پس بنده 100 کرته سبحان الله العظیم وبحمده دا الفاظ وویله، الله تبارک و تعالی به د بنده ته پورا 1,00,000 ګناهونه معاف کی، 1,00,000 ګناهونه به ورته وبخي. او د پلار ته به هم الله تعالی 40,000 یعنی 24,000 ګناهونه معاف کی. پلار ژوندی دی که وفات دی، الله تعالی به د پلار ته 24,000 ګناهونه معاف کی. د جمعې په ورځ د جمعې د مانځه نه پس سمدستي او یا چې سنتو نه فارغ شي چې کم ټایم ستا خوښه وي او د جمعې د مانځه نه وروستو دا ویل دې سره ډیر ګناهونه معاف کیږي. زنانه باندې د جمعې مونځ نشته، خو بیا هم د جمعې په ورځ د ماسپښین مونځ چې زنانه وکړي او د هغې نه پسې 100 کرته دا وظیفه وکړه سبحان الله العظیم وبحمده، الله تبارک و تعالی به دې زنانه ته 1,00,000 ګناهونه معاف کړي او د دې بابا به هم الله تعالی وبخي، 40,000 ګناهونه به ورته الله تعالی معاف کړي او به بخي. دا وظیفه مه هېروئ. د جمعې په ورځ د جمعې د مانځه نه پس او زنانه به د جمعې په ورځ ماسپښین مانځه نه پس دا وظیفه کوي. ځان ته هم دعا وکړئ، خپلو والدینو ته هم دعا وکړئ، مونږ ته هم دعا کوئ. او دا وظیفه ټول مسلمانان څومره چې ګوري یا څومره خلکو ته دا وظیفه زما د طرف نه رسي، هغه ټولو مسلمانانو ته د دې وظیفې عام اجازت دی. ټول دې دا وظیفه کوي، عام اجازت زما د طرفه تاسو ټولو سره دی. الله پاک دې تاسو له اجر درکړي او دا وظیفه ډیرو خلکو ته ورسوئ چې د ټولو ثوابونه وشي، ګناهونه معاف شي، چې پر ورځ د محشر د ګناهونو بوج زمونږ په اوږو باندې نی، چې د حضور علیه السلام ټول امتیان د ګناه نه پاک آخرت ته او بیا جنت ته لاړ شي.